ګرانو کتونکو سلامونه. موږ هم خبرې اترې کوو په فیلډ مارشل باندې، په حافظ صاحب باندې، په سید صاحب باندې، په ډیفنس آف فورس باندې، په آرمي چیف باندې، د پاکستان د فوج په سرلښکر باندې، عاصم منیر صاحب باندې. ټوله دنیا لګیا ده. موږ هم په فیلډ کې ګرځو چې چا سره پوښتنې تپوس ترې کوو، نو د هر چا په خوله باندې فیلډ مارشل سید عاصم منیر پروت دی. بل په دې هم خوشحاله شو چې خلکه د دنیا د حالاتو نه هم ځان خبروي. بیا د ایران او د امریکې دغه ثالثه کردار پاکستان ادا کوي او په 2009 کې د امریکې یو وفد پاکستان ته راغلی او دویم وفد په 2016 کې د فیلډ مارشل سید عاصم منیر او د وزیر اعظم پاکستان شهباز شریف په وختو کې راغی. دې سره 47 سال بعد یې امریکا ایران ته کېنوله. ډېر خلک دا خبرې هم کوي چې دویم روند شروع شو خو ایران مذاکرات نه کوي او ایران راضي نه. امکان دی چې بېګاله د ایران وفد پاکستان ته راشي. خو دلته تاسو ته یو خبره کوم. تاسو د اسرائیلو میډیو ګورئ، نو هغوی وایي چې زمونږ یره ده نو هغه د پاکستان د عیسی نه ده. خو زمونږ یره ده او موږ سره څه کېږي نو دا موږ سره پاکستان کوي. نو ایران چې څه وخت هم پاکستان غواړي نو پاکستان ته راځي او دې وخت کې د ایران د قام په خوله باندې د پاکستان زنده‌باد د فیلډ مارشل سید عاصم منیر زنده‌باد چغه ده. د زړه مینه ده ورسره او هغوی ته هم دا پته ده چې پاکستان موږ سره کوم وفاداري وکړه داسې څوک هم نشي کولی. نو یو خو د یو اسلامي ملک سره وفاداري، بل اسرائیلو سره زمونږ چې څنګه انډیا ازلي دشمنه ده دغه شانتې اسرائیل هم دی. او اسرائیل کې چې ماشوم په ښه بده پیشي نو هغه مور پلار بچي ته څه وایي ستا یو دشمن دی هغه پاکستان دی. او انډیا چې کله په پاکستان باندې اټیک کوو نو دا صرف انډیا نه کوو، دا اسرائیل او امریکې په شریکه کوو. خو د فیلډ مارشل ښه حکمت عملي چې په 3.5 غنټو کې ټوله انډیا چپ کړه او راپیل یې ولا راغورځول. پکې څه چې هغوی ناست کوو نو ټرمپ چې دا څو کتل او شیطان یاهو چې وکتل نو د هغې ورځې نه د فیلډ مارشل صفتونه د شهباز شریف صفتونه نو دی ورته خپلې برندې سترګې ښودلې دي. نو په دغه وجه باندې اسرائیل چې په فلسطین کې کوم ظلمونه کړي دي نو د پاکستان ورته نه ډه صفا کېږي او نه یې ورته ډه صفا دی. خو په دې جنګ کې هغوی له ښه جق ورکړ او نن چې مذاکرات کېږي نو د دې مذاکراتو کې چې نن په پاکستان کې تیل ګران دي نو دغه شانتې په نورو ملکونو کې هم د تیلو قلت دی او هغه انډیا شان انتشاري او دهشتګر ملک هلته کې خلک جاړي. برطانیې شان ملکونو کې کینیډا کې پمپونه بند شو نو خلک جوازونه پیدا کوي چې مخکې خو تیل په 150 او اوس په 300 نه وختل او چپ دي. نو هغه تا په 2.5 اغوستي په 250 نه اغوستي په 150 نه خرڅول. 3.5 کاله د 100 روپۍ تاوان کو په 1 لیټر کې په ګرانو شرطونو د IMF نه دغه تیل اغوستي او دې پورې چې تیل ګران دي نو دا په نړیواله کچه باندې ګران دي. نو جوازونه ولې داسې عجیبه عجیبه چې خیران بشي لکه داسې چې مردان کې د 50 سره بلان کوي، د اسمبلی اجلاس د کرکټ په ګراوند کې کوي. نو دا دغه شانتې جوازونه ولې پیدا کړي. دا کوم د ټوغو کار چې د دې ځای وزیران او وزراله شروع کړي دغه شانتې ورکړی دی. د سیر مې یو شانتې دي که نه د خبرو ورسره د سره دلیل شته دی نه بې جوازه لګي. خو نن چې زه په فیلډ مارشل باندې خبره اترې کوم نو ستر العلمدین چې د ټول پاکستان زینت دی، صرف د پښتونخوا نه بیا په بهر ملکونو کې د هغه سره د خلکو مینه او نن یو شمېر ملکونو ته دورې چې کړي دي نو خلکو غوښتلی دي او دلته کې چې ته نمبر اخلي په پښتونخوا کې چې یاره زما فنکشن دی پروګرام دی او زما شان کس هم ورشي چې تعلق هم دی ورسره نو پوره یوه میاشت پس به دله نمبر درکوي.
هغه ستر علمدین څوک دی؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب چې د هغه شان شخصیت مجبوره شو چې پیډ مارشل صفت کوي او صفت یې په دې کوي چې په عالمي سطح باندې جنګ بندي په دې صفت کوي کو چېرې ایران قبضه کیږي نو اسرائیل او امریکا ایران ته راننوځي او په پاکستان باندې حمله کوي. صفت یې په دې کوي چې پاکستاني نو موږ به یو او د پاکستان دې وخت کې په نړیواله کچه باندې نوم روښانه شو، د پاسپورټ قدر پیدا شو، د مسافرو قدر پیدا شو، د پاکستان نوم په هر ملک په ښه انداز کې غیر ملکیان اخلي، یهودیان اخلي. خو د شیخ صاحب دغه خبرې خو ډېرو مولیانو هم کړي دي. هرې پارټۍ والا چې کوم دی نو د پیډ مارشل دغه بهترین د حکمت عملي ستایي. خو شیخ صاحب د ستر علم دین ثبوت دا دی چې هغه خبره وکړه نو ټول یهودیان یې اجرا کول، ټول قادیانیان یې اجرا کول. او یهودي لابي بالکل لکه د خریړو په دې سوشل میډیا باندې راووتله. نو دا یې یو ډېر غټ کار وکړو. اوس په دې کې د پاکستان د ایجنسو کردار اب هلې پته لګي چې دغه قادیاني لابي او یهودي لابي خلک دا سوال کوي چې ولې ایجنسی په دې ناکامه وي چې دې خلکو سافټویر نه اپډیټ کیږي، دې خلکو ته مسلماني ولې نه ښودلی کیږي او دې خلاف کاروي ولې نه کیږي. یو کار خو شو چې کوم تاسو په کلونو کې ونه کړو، چا به وي یهودي جنټان دي دلته کې، چا به وي دلته قادیانان دي، چا به څه وي چا به څه وي. نن د شیخ صاحب د دغه یوې خبرې سره هغه خریړي بالکل راووتل، هغه ناسور، هغه فتنه. اوس مونږ فتنه او لونډې لپاړې او یهودیان او قادیانان چاته وایو؟ څوک چې د پاکستان خلاف خبرې کوي، څوک چې د پاکستان د ادارو خلاف خبرې کوي. محب وطن پاکستانیان زموږ د زړه سرونه دي، دا وطن چې څونه زموږ دي دا د هغوی هم دی. او چې دا ملک کي نو موږ به یو چې دا ملک دي نو هېڅ به هم نه. خو د شیخ صاحب دغه خبرو په سوشل میډیا باندې هغه کار وکړو چې دا کار تر اوسه نور چا نه کړی. نو په دې موقع باندې هره طبقه د خپل ملک دپاره راووتله او اوس دفاع کوي. نه یوازې جمعیت علما اسلام، نه جماعت اسلامي، نه NP، پیپل پارټي، مسلم لیگ نون او دغه شانتې نورې څومره سیاسي ګوندونه چې دي په دې صوبه کې دي، په بلوچستان کې دي، په سند کې دي، په پنجاب کې دي. سیاست یې په خپل ځای، خو د ملک دغه سفارتي بهترین کوشش او خارجه پالیسي ستایي چې په ټوله دنیا کې نن پاکستان پړقېږي او دغه کریډټ پیډ مارشل سی داسې منیر ته ځي. ډېرو ظالمانو له یې په لکۍ خپۍ ښودلې ده، چرې نه ورځي. څونه سازشونه وشو، خو په زړه کې د الله قرآن دی او د مور پلار ورته یقینا دعا ده. هر ځای کې خدای پاک بریالي کوي او عزت خدای پاک پاکستان له ورکوي. دا پاکستان دا زموږ د ټولو دی. لونډې لپاړې دغه لابي موږ هغې خلکو ته وایو چې کوم د پاکستان خلاف پرچار کوي. څوک چې د انډیا ژبه وایي، څوک چې د اسرائیلو ژبه وایي، څوک چې د فتنة الخوارج او فتنة الهندوستان د سرپرستو ژبه وایي، دغه ملک دشمنه دي. نو یقینا د شیخ صاحب دغه خبرو ته موږ خراج تحسین پیش کړو او نن د هغه په حق کې چې کوم خلک راووتل نو دا د پاکستان په حق کې راووتل او دغه کې پته ولګېدله چې دې ملک کې کوم قسم طبقه په مل دننه او د مل نه بهر چې کوم بګوړګان دي تښتېدلي دي چې پیدا شوي دلته دي، دې ملک له پېژنګلو ورکړې ده، د دې په پاسپورټ او د دې په نوم باندې مزې او چرچې کوي. خو موږ پاکستاني جنسو ته وایو چې قوم پوښتنه کوي چې دغه ملک دشمن عناصرو په ضد باندې کاروي ولې نه کېږي او آیا دومره جرأت نشته چې دغه ملکونو سره تعلقات ښه شوي دي او دا خلک راوستی شي او دلته یې پابند سلاسل کي چې پته ورته ولګي. نو په دې باندې کار پکار دی. انشاءالله په بل ویلا کې به بیا حاضرېږو. روزانه به زموږ تاسو سره په یو موضوع باندې دغه شانتې ویلا کې راځي. په خپلو دعاګانو کې بیا سره